بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 139 نمبر درس دی. د توابع بیان شروع دی. په توابع کې مونږه اول نمبر د توابع 15 قسمونه دي. په هغه کې اول نمبر صفت وي، د صفتم پورا تفصيلات وي. نن پکې دویم نمبر تاکید دی چې تاکید څه ته وایي. نو اوس په ان شاء الله اول مونږه د تاکید تعریف کو، بیا تاکید دوه قسمه دي، هغه به ان شاء الله پکې وایو او ورسره بدلته مثالونه هم لیکو او ان شاء الله بیا به ترکیب هم کو. نو نن صرف د تاکید تعریف ته، د تاکید تعریف چې تاکید وایي ستا تاکید داسې تابع دی، تاکید داسې تابع دی. ګوره دا توابع چې دی دا د تابع جمع ده. تابع یو ته وایي، توابع بیا جمع ته وایي. ټیک شوه؟ نو دا مطبوع او تابع، مطبوع تابع دا غي بیا خپل نمونه هم دي، خو صرف ورته دلته کې مطبوع تابع وایي. ټیک شوه؟ نو دلته کې چې تاکید د تاکید تعریف، تاکید داسې تابع دی، تاکید داسې تابع دی چې د مطبوع نسبت یعنی تعلق، د مطبوع نسبت یعنی تعلق، دا یو خبره شوه. دویمه خبره او د مطبوع شاملېدل خخ کاره کوي، یعنی د مطبوع نسبت خخ کاره کوي او د مطبوع پوره شاملېدل خخ کاره کوي. دا دوه خبرې دي. ښه، تاکید داسې تابع دی چې د مطبوع نسبت ښکاره کوي، ښه ښکاره کوي، هغې کې چې کوم شک وي هغه شک ختموي، او د مطبوع شاملېدل د مطبوع د افرادو، د مطبوع چې څومره افراد دي، څومره کسان دي، د هغې ټول شاملېدل ښه ښکاره کوي چې په هغې کې شک پاتې نشي او یو قسم پکې باقي پاتې نشي. ټیک شو جي؟ نو تاکید داسې تابع دی چې د مطبوع نسبت یعنی تعلق ښکاره کوي، ثابتوي، او یا د مطبوع شاملېدل ښه ښکاره کوي چې اوریدونکي ته پکې هیڅ شک باقي پاتې نشي، چې اوریدونکي ته پکې هیڅ شک پاتې نشي. ټیک شوه؟ لکه جاء زیدن زیدن، جاء زیدن زیدن. نو وګورئ په دې کې یو زیدن دا دی، یو زیدن دا دی. دا دویم زیدن دا د ډېر تاکید دپاره راغلی دی، یعنی دې کې شک پاتې نشو. دا جاء معنی دی راغې، زید، ټیک شوه، او زید، یعنی مونږ وایو که نه هلکه زید راغی، زید مونږ د تاکید دپاره وایو که نه هلکه زید راغی، زید. یا مونږ وایو هلکه ټول قوم راغی، ټول قوم، یو قسم پاتې نشو، ټول قوم راغی. ټیک شوه؟ یا مونږ وایو هلکه دا زما زوی دی، زوی، یا وایو دا زما رور دی، رور. ټیک شوه؟ د تاکید دپاره مونږ وایو چې او بالکل دا مې رور دی، ګورئ بله دروغ درته نه وایم او نه پکې څه شک شته. ټیک شوه؟ نو دا د تاکید دپاره د ډېر زور دپاره قرآن پاک کې هم داسې استعمال شوی، کله اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. ټیک شوه؟ نو ګورئ صفا صفا یا دکن دکا څنګه قرآن پاک کې استعمال شوی، دا د تاکید دپاره. نو دقې ته دې ته تاکید وایي چې د راتلو دا نسبت نه دی، د جاء نسبت د اولني زید ته دی. د دې اولني زید کار څه دی؟ راتلل. نو دا راتلل نسبت دی، دې ته تعلق وایي. نو د راتلو تعلق چا سره دی؟ زید. یعنی دا راتلل چا کړي؟ زید. نو د اول زید دا راتلل کړي دي. نو بیا دې کې سامع اوریدونکي ته پکې شک و چې یاره چې دا زید راغلی دی او که نه هسې دروغ دی چې بل څوک راغلی دی. نو هغه په شک کې و. نو دویم زید یې ورسره ذکر کو چې بالکل 100% زید راغلی دی. ګورئ زید راغلی، زید، دې کې دروغ هم نشته او شک هم پکې نشته، صرف زید راغلی، بل کس نه دی راغلی. نو دا د تاکید دپاره پکې دا زید دوباره ذکر کو. نو د جاء نسبت، د جاء نسبت، د راتلو دا نسبت، د راتلو دا تعلق چا سره دی؟ د اولني زید سره دی. د راتلو دا نسبت چا ته شوی؟ د اولني زید ته شوی. د راتلو نسبت اولني زید ته شوی دی. دا دویم زید د تاکید دپاره د ډېرې زورنې دپاره راغلی دی، یعنی چې خامخا هم دقه زید راغلی، بل څوک نه دی راغلی. ټیک شوه؟ نو هغه شک ته ختم شو. نو دا تاکید دا تاکید د دې دپاره وي چې د خبرې نه شک ختم شي. ټیک شوه؟ ها، لکه جاء زیدن زیدن، زید راغی، زید، مونږ وایو زید راغی، زید. ټیک شوه؟ اوس تا ته وایي په دې مثال کې دا دویم زید، دا اولنی زید نه ښه، دا اولنی زید دی، دې ته به زه ایک ولیکم، او دا دویم زید دی، دا دویم زید. نو دا دویم زید تا ته یادوي. په دې مثال کې دا دویم زید چې تاکید دی، دا دویم زید تاکید دی. د اول زید نسبت یعنی تعلق چې جاء دی،
جاء دی خی ثابت کو یعنی خی ثابت یعنی ښکارا کو چې د زید پر راتلو کې هیڅ شک پاتې نشو ټیک شو چې زید راغلی دی زید بل څوک نه دی راغلی ټیک شو نو د اول زید چې دی که نه دته به دا مطبوع دی او دا دویم زید چې دی زید دا تابع دی ټیک شو نو دغه مطبوع ته دلته کې مؤکد وی مؤکد او دی تابع ته تاکید وی نو تاکید دقه دی ها تاکید داسې تابع دی وګوره اوس دا تاکید داسې تابع دی چې د مطبوع نسبت ښه ښکاره کوي یا د مطبوع پوره شاملېدل ښه ښکاره کوي ټیک شوه دلته به ورته ولیکو پوره شاملېدل پوره شاملېدل ښه ښکاره کوي نو دا خبره به پکې اوس وروستو راځي ښه دا کوم نه دی جاء القوم كلهم دغه کې به راځي ښه جاء القوم كلهم کې به دا خبره راځي دا شاملېدل والا نو اوس ګورئ جی تاکید داسې تابع دی چې د مطبوع نسبت ګورئ د جاء دا نسبت د زید ته شوی یا د زید نسبت د جاء سره دی نو د مطبوع نسبت یعنی تعلق ښه ښکاره کوي دا مې ته فلحال پرېښوده ښه ښکاره کوي چې اورېدونکي ته پکې هېڅ شک باقي پاتې نشي لکه جاء زیدون چې په دې مثال کې دا دویم زید وګورئ دا دویم زید اولنی نه دا دویم زید چې تاکید دی د اول زید د دې اولنی زید نسبت یعنی تعلق د نسبت یعنی تعلق چې جاء دی د اولنی زید نسبت څوک دی دا جاء دی د اولنی زید نسبت چاته شوی د جاء ته ټیک شوه نو جاء دی خی ثابت یعنی ښکاره کو چې د زید پر راتلو کې هیڅ شک باقي پاتې نشو ټیک شوه اوس دا دویمه حصه د دې ځای نه ټیک شوه او د مطبوع پوره شاملېدل ښه ښکاره کړي نو هغې ته ګورئ هغه او په دویم مثال کې لکه جاء القوم قوم راغې نو اوس وګورئ زه وایم جاء القوم قوم راغې نو اوس اورېدونکی به وایي چې یاره پوره قوم راغې که نه 2-3 کسان یا 7 کسان ترې پاتې شوي دي ټیک شوه نو اوس هغه اورېدونکی په شک کې دی نو چې کلهم ورسره راغی که نه کلهم تاکید دی د تاکید دپاره راغی چې یاره ټول په ټول قوم راغی د قوم هر یو کس راغی غټ او واړه ښځې او سړي ټول قوم راغی یو څوک هم پاتې نه کړه بلکل ټول په ټول رالل نو دا کلهم د تاکید دپاره راغی جاء القوم قوم راغی ټیک شوه نو دې کې شک و نو هغه شک ختمېدو دپاره کلهم د تاکید دپاره راوستو ٹھیک شو نو پورا قوم شامل شو پورا قوم پر راتلو کې شامل شو او په دویم مثال کې لکه جاء القوم كلهم کې دا كلهم چې دی چې تاکید دی دا كلهم تاکید دی دی كلهم تاکید د پورا قوم شاملېدل ښه ثابت یعنی ښکاره کړه یعنی ښه ثابت یې کړل چې پورا قوم راغی ښه طریقې سره چې ټول قوم راغی یو کس هم باقي پاتې نشو ټول قوم راغی نو ګورئ دا دوه د تاکید چې دی که نه تاکید دا به یا د مطبوع نسبت ښه ښکاره کوي یا به د مطبوع پوره شاملېدل ښه ښکاره کوي د مطبوع نسبت یې دلته ښکاره کوي جاء زیدون ټیک شوه نو د اول زید نسبت دا جاء دی نو دا یې ښه ښکاره کړو چې ګورئ زید راغی زید او یا به دا تاکید د مطبوع پوره شاملېدل ښه ښکاره کوي دا دی جاء القوم كلهم نو ګورئ دې کې دا جاء دا ګورئ جاء القوم كلهم نو ګورئ دا جاء فعل دی د دې ترکیبونه به بیا وروستو کوو او دا القوم دا دته مؤکد وی دا مطبوع مؤکد دی مطبوع ٹھیک شو او دا کلو مضاف دی او دا هم مضاف الیه دی دا مضاف و مضاف الیه دا تاکید شو دی تاکید ته تابع وی مؤکد یعنی مطبوع تابع نو دا توابع 5 دي هر یو ته مطبوع تابع وي او بیا د هر یو خپل نمونه دي موصوف صفت ته مطبوع تابع وي مؤکد او تاکید ته مطبوع تابع وي د قشان مبدل منه او بدل ته مطبوع تابع وي معطوف علیه او معطوف ته مطبوع او تابع وي د ټولو ته مطبوع تابع بیا د خپل د هر یو خپل قوم دي دا خپل نوم دي نو ګورئ جی جاء فعل دی
القوم مؤکد دی دا مطبوع مؤکد دی مطبوع مؤکد کل مضاف هم مضاف الیه مضاف مضاف الیه دا د مؤکد دپاره تاکید شو دا مؤکد او تاکید دا فاعل شو فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شوه ٹھیک شوه نو دا مې درته لږ غونته کیسې یو مثال درله درکو او یا داسې ګورئ جاء د دې اولني مثال چې د مطبوع نسبت ښه ښکاره کوي حقه درته وایم جاء زیدون نو دا جاء فعل دی دا زیدون مطبوع چې دی که نه زیدون مطبوع دا مؤکد دی مؤکد او دا بل زیدون چې دی دا تاکید دی دا د تاکید دپاره دوباره ذکر شوی دی نو دا مؤکد او تاکید دا فاعل شو نو فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شوه ٹھیک شو جی نو دغه مؤکد یا دته مطبوع وي او د اول زید مطبوع دی دا دویم زید تابع دی نو دی اول زید ته دا چې کوم مطبوع دی دته مؤکد وي مؤکد او دا دویم زید چې تابع دی تابع دی تابع ته تاکید وي ٹھیک شو نو دا مؤکد او تاکید دا فاعل شو د جاء فعل لپاره جاء فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شوه نو او بیا د دې تاکید دوه قسمونه دي یو ته تاکید لفظي وي یو ته تاکید معنوي وي ٹھیک شو نو ان شاء الله هغه به پر روان درس کې د تاکید لفظي او تاکید معنوي ښه تفصیلي او ښه مثالونو سره هغه ان شاء الله بیانو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام